الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقانه الحميد لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان صدق الله العظيم. پدې نننی درس کې د قسم متعلق یو څو خبرې ذکر کوو. د ټولو نه اول خبره د قسم او د یمین معنا په شریعت کې څه ده. دویمه خبره د قسم بنیادی اقسام څه دي او دریم نمبر خبره د هغې اقسامو احکامات څه دي او څلورم نمبر د دې کفاره د قسم څومره ده او پنځم نمبر آیا کفاره قبل الحنس دا جایز ده او که جایز نه ده. اوله خبره د قسم د یمین معنا توکید الشیء بذکر اسم او صفت الله تعالی، دا الله تعالی په نوم او د الله تعالی په صفت باندې په یو خبره کې تاکید او مضبوطیا راوستل دې ته قسم ویل شي. د قسم بنیادی طور درې اقسام دي. یو ته یمین لغو وی او بل ته یمین غموس او بل ته یمین منعقده وی. یمین لغو قسم کم قسم ته ویل شي. دې کې د احناف او د شوافیو لږ اختلاف دی. امام شافعی رحمه الله په نسبت باندې یمین لغو قسم هغه قسم ته ویل شي چې په کلام او په خبرو کې بلا اراده تورو شي، خوا که د ماضی سره متعلق دی که د حال سره یا استقبال سره متعلق دی، دا وی تاغه یمین لغو وی. او امام ابو حنیفه رحمه الله په نسبت یمین لغو د ماضی یا د حال سره متعلق یا د غلطی باندې یو سړی قسم وخوري چې دا پلان کې کار شوی دی او د ګمان هم دا وي چې دا کار شوی دی، حالانکه هغه کار شوی نه خو د ګمان د حقیقت نه خلاف وي دی وی شوی دی او هغه کار شوی نه. نو د امام ابو حنیفه رحمه الله په نسبت باندې دا یمین لغو دی ته وی. د دې حکم څه دی؟ حکم دی د دې قسم دا دی چې په دې باندې به الله تعالی مؤاخذه نه کوي او د دې به اعتبار نه کیږي. دویم نمبر قسم هغې ته یمین لغو ویلی شي، یمین غموس ورته ویلی شي. او هغه قسم دغې تعریف دا دی چې ارادتن په واقعه ماضیه کې په ماضي کې یو خبره شوې ده، تا ته پته ده چې دا کار داسې شوی دی او ته قسم دغې نه خلاف وخورې. یو کار شوی به طور مثال او ته وایې قسم دی چې دا کار نه دی شوی، نو دې ته ویلی شي یمین غموس ورته ویلی شي. د دې قسم حکم څه دی؟ د دې حکم د امام ابو حنیفه رحمه الله په نسبت دې قسم کې کفاره نشته او امام شافعی رحمه الله او امام اوزاعی رحمه الله وایي دې کې کفاره شته، په داسې قسم باندې کفاره لازمي. دریم قسم یمین منعقده دی. تعریف دا دی چې سړی په راتلونکي زمانه کې په یو شي قسم وخوري چې زما د قسمي دا کار به نه کوم او بیا دا هغه کار وکړو، نو اوس دغه سړی خانش شو، د خپل قسم خلاف وکړو، اوس په دې کفاره ورکوي. کفاره څومره ده؟ نو یا خدا دې چې اول خبره یو غلام ازادول اوس غالبا نشته غلام. دویم نمبر شی لسو مسکینانو ته غریبانانو ته روټۍ ورکول دي 2 ټیمه. اوس کله داسې کوي دا روټۍ
نن یو ټیم ورکړه او سبا بیا دغه لس مسکینان ناولي او بیا دی ته یو ټیم ورکړي، نو دا خبره هم صحیح ده، د قسم کفاره به باقاعده ادا شي. او که دی وایي چې نه یو کس ته روټۍ ورکوم، یو کس ته روټۍ ورکوم 2 ټیمه، نو دغه یو کس ته 2 ټیمه روټۍ چې دی ورکوي 10 ورځې به ورته ورکړي، نو د ده به د قسم کفاره باقاعده ادا شي. او که یو کس دی هغه وایي چې نه زه مسکین دی فقیر دی وایي یو ټیم روټۍ خورم 2 خورم نه، نو دی به هوټل والا ته وغیره چې چاته یې بیا ورته به ووایي پیمنټ به ورته وکړي، ورته به وایي دی به یو ټیم روټۍ خوري 6 ورځې چې ده ته روټۍ ورکړي یو ټیم، نو د ده د قسم کفاره به باقاعده دا پې ادا شي. او که دی 2 کسه هوټل ته به طور مثال بوځي پیمنټ وکړي چې هلکه دا 2 کسان دي دی به 2 ټیمه روټۍ خوري، دی ته یې 15 ورځې روټۍ ورکړه، د ده د قسم کفاره به باقاعده ادا شي. او که 2 کسان دي او دی وایي نه موږ 2 ټیمه نه خورو یو ټیم خورو روټۍ، او دی ته یو ټیم 10 ورځې روټۍ ورکړه، نو د دی د قسم کفاره به ادا شي. دا ټول اجتهادات د امام ابو حنیفه رحمه الله په نیز باندې دي. او که یو سړی وایي چرته داسې ورکوي او داسې هم کولی شي چې 10 مسکینانو ته 10 جوړې ورته واخلي، کپړې ورته واخلي، نو هم به د ده د قسم کفاره باقاعده ادا شي. او که داسې نه وي یو سړی غنم ورکوي، نو 102 کیلو غنم دی به یو مسکین ته دا ورکوي، نو 10 مسکینانو ته به بطور مثال که د 102 کیلو غنمو قیمت راځي 100 روپۍ، نو 1000 روپۍ شي بطور مثال. تپوس په هغه وخت سره وشي چې څوک کفاره ادا کوي، نو که 100 روپۍ قیمت بطور مثال، نو دی به 1000 روپۍ دا به راواخلي، خو دا به په یو مسکین ته په یو ورځ باندې نه ورکوي، یا به یې خو 10 کسانو 10 مسکینانو کې دا باقاعده تقسیم کړي، یو یو ته به یې ورکړي. او که دی وایي چې زه یو مسکین ته دا پیسې ورکوم، نو بیا به یې په دې طریقه ورکوي چې نن یې بطور مثال هغه ته د 2 کیلو پیسې ورکړي، 102 کیلو پیسې ورته نن ورکړي، د شریعت په نظر کې دی غریب. اصل مسله دا ده چې د یو غریب حاجت پوره کول دي، او دا 102 کیلو غنم دا داسې ګرځولي دي شریعت چې د یو غریب 2 ټیمه روټۍ او خوراک یې ګرځولی دی. نو د چې نن ورکړل سبا د شریعت په نظر کې بیا هغه غریب دی بیا ورته سبا ورکا، بله ورځ ورته بیا ورکا، دغسې ورته تر 10 ورځو پورې یو مسکین ته یې ورکې، نو په دې طریقه به یې ورکې. او که په 10 کې تقسیمې په دغې طریقه چې د 102 کیلو پیسې به هر یو ته ورکې. که یو سړی دا هم نه وي درېیمه لار فمن لم یجد فصیام 3 ایام، بیا به دی 3 ورځې روجې نیسي، چې 3 ورځې روجې ونیسلې نو د قسم کفاره به یې باقاعده ادا شي. او بله مسله آیا کفاره قبل الحنس، چې یو سړي قسم وخوړه چې زما د قسم دا کار به نه کوم په یمین منعقده کې، او دله هغه کار کړی نه دی، خپل قسم یې مات کړی نه دی، ځان یې خالص کړی نه دی، او دی کفاره ورکوي لګیا دی، نو آیا دا کفاره صحیح ده او که نه ده؟ نو د احنافو په نیز دا کفاره نه ده صحیح، بلکې دی به اول ځان خالص کړي، د خپل قسم به خلاف وکړي، د هغې نه بعد به دی بیا کفاره ورکړي، نو کفاره به یې ادا شي. واخر